السلام علیکم ملګرو. دا ویډیو د سعودي عرب هر هغه مسافر ته ورسوئ کوم مسافر چې د سعودي عرب نه په چټۍ راشي او بیا د څه مسایل په وجه باندې هغه د خپل هغه چټۍ نه پس واپس سعودي عرب ته لاړ نشي جي. نو د سعودي عرب چې کوم رولز دا رولز جي چې سعودي عرب نه کوم سړی په چټۍ باندې راشي او هغه چټۍ نه پس واپس سعودي عرب ته انټریو نه کړي، هغه خپل ټایم 2 میاشتې 3 میاشتې چټۍ وي د هغه کومه او هغې نه پس هغه سعودي عرب له انټریو نه کړي، نو د هغه ویزا هم کینسل شي او 3 کاله په هغه باندې به بین لګېدو. دا زوړ رول جی، اوس نوې رول راغلی دی. نو زما د ویډیو مقصد دا دی چې ډېره غریبي د خلکو کم مسافر راغلی وي ای 3 کاله بیا انتظار کوي. زما خپل یو کزن جي ټیلیکام انجینیر د سعودي عرب کې، هغه له هم همدغه ایشو وه، د ملا څه مسلې ورغلی و، علاج دپاره چټۍ کې واپس لا نړو 3 کاله په هغه باندې بیا نو کله به اوس دوبۍ ته لاړ شم که کوم خوا لاړ شم. نو د هغه دپاره هم دا یو ښه خبر دی چې سعودي عرب دغه رول بدل کو جي. رول یې داسې بدل کو چې کوم مسافر په چټۍ راشي او هغه که چېرې خپل هغه چټۍ دوران واپس لاړم نشي، نو یو خو به د هغه ویزا کینسل شي جي، نو هغه بیا ډایرکټ په بله ویزا باندې تلی شي. 3 کاله هغه انتظار ضرورت نشته جي، او 3 کاله یو ډېر غټ ټایم جي. او مسافر راشي بیا دلته څه مجبورۍ په وجه باندې هغه 2 میاشتو کې واپس لاړ نشي، 2 میاشتې چټي وی کې واپس لاړ نشي، نو بیا په هغه به 3 کاله بین لګېدو جي. نو دا سعودي عرب حکومت هم یو ډېر ښه اقدام دی د مسافرو دپاره، د پاکستان سپیشلی مسافرو دپاره. نو دا ویډیو مقصد مې صرف دا دی چې دا ویډیو تاسو زیاته شیر کړئ چې هر د سعودي عرب هغه مسافر لورسي چې کم واپس راغلی او د څه مجبورو په وجه باندې بیا هغه چټۍ دوران کې واپس نه تلي، نه به اوس د 3 کالو په انتظار چې 3 کاله خو زه سعودي له واپس نشم تلی، خو نه جي. هغه رول اوس چین شو، هغه قانون سعودي عرب حکومت بدل کو. اوس ویزا کینسل آلریډي، په بله ویزا باندې ته په سبا هم تلی شي، په بله ورځ هم تلی شي، بله ویزا به ځان ته واخلي هغه مسافر او کمپنۍ سره به خبره وکړي یا به ورپسې هماغه خپله کمپنۍ دوباره خپله ویزا راولېږي. نو هغه 3 کاله اوس انتظار ختم شوی دی جي. ځکه دا د مسافرو دپاره ډېره زیاته سخت دی چې هغه هلته مزدوري کوي او بیا ډایرکټ 3 کاله په کلي شي، نو بیا دلته کلي کې پاکستان کې هم تاسو له معلومه ده جابس دغه رنګ حالات دی جي، او بیا ګراني ده، غریبي ده. نو په دې وجه باندې 3 کاله بیا ډېر زیات ټینشن کی فکر وي ورسره. نو کېدای شوز هم چاله پته نه. نو زما د ویډیو مقصد صرف دا چې دا ویډیو تاسو میکسیمم شیر کړئ هغه مسافرو ته ورسي چې کم دلته راغلي وي اوس د 3 کالو په انتظار چې یاره 3 کاله خو زه سعودي عرب له نشم تللی، نو نه جي هغه بین ختم شوی دی. تاسو بلې ویزې له هم اپلای کولی شئ، خپلې زړې کمپنۍ سره هم رابطه کولی شئ، ای درپسې هم ویزا رالیږلی شي. مطلب تاسو آزاد یئ، اني ټایم اوس تاسو تلی شئ. د 3 کالو چې کوم هغه پابندي وه هغه سعودي عرب حکومت ختمه کړه، او دا یو ډېر ښه اقدام وشو، دا یو ډېر ښه سټپ د سعودي عرب د حکومت د طرفې هم. او دا رول زما خیال دوبۍ کې خو نشته، دوبۍ کې خو تقریبا 4 میاشتې ټایم چې ویزا دې کینسل کړه چې خپله دې کینسل کړه، نو بیا مطلب 4 میاشتې به ته ویټ کوې. خو 3 کاله یو ډېر غټ ټایم دی. 3 کاله مطلب 3 کالو کې یو مسافر ډېره پیسې ګټلی شي، هغه پې مطلب مزدوري چې بیا 3 کاله په وطن شي، نو بیا مسافر له پته لګي چې څومره سخت هغه برداشت کوي، څومره سختونه هغه تېرېږي. ځکه پاکستان کې بیا یو څوک د بهر عادت پاکستان کې جاب نشي کولی، او نه پاکستان کې هغه رنګ جاب شته دی او نه هغه رنګ پیسې شته دی جي. نو دا ویډیو میکسیمم ملګرو سره ضرور شریکه کړئ چې هر هغه مسافر له ورسي چې چاله دا مسله وه جي. ډېره زیاته مننه. والسلام.